مو اکثر ډېر ملګري دې دپاره موږ سره رابطې کوي چې یاره موږ ته داسې یو عمل وښایه چې موږ ته عزت میلاو شي او خلک زمونږ عزت کوي. هر سړی دا غواړي، ځکه څوک خپله بې عزتي نه غواړي چې زه په معاشره کې یعنې د بې عزتۍ وخت تېر کړم. څوک دا نه غواړي، هر یو کس دا غواړي، که دا نارینه دی او که زنان ده، چې یاره ما ته د عزت میلاو شي او خلک د زما قدر کوي. نو محترمو، اوله خبره خو دا ده، عمل هم درته ښیم، د الله جل شانه یو اسم مبارک دی، یو نوم دی، په دې باندې ته خبره کوم. خو که یو کس دا غواړي چې یاره دا ټول خلک زما قدر وکړي، زما عزت وکړي، نو ده له پکار دی چې خپل تعلق د الله سره جوړ کړي. لکه یو کس چې د تقوا زندګي تیری که نه، د تقوا زندګي، د الله نه ویریږي، د الله جل شانه چې کوم حکمونه کړي دي په هغې عمل کوي، او چې د کومو نه یې منع کړي موږ او تاسو دا نه کوو، دا د الله نه ویره ده. او د الله سره زموږ او ستاسو تعلق وي، الله جل شانه ما او تا خپل دوست جوړ کړی، نه هر کس به ستا قدر او عزت کوي، بلکې انسانان خو لا پرېږده چې دا ځناور به هم ستا قدر او عزت کوي. دا د الله سره تعلق خبره ده. خو به هر حال ډېر ملګري اکثر وایي چې موږ ته داسې یو اسان عمل وښایه. نو دې دپاره تاسو ته زه یو ټکی ښیم، یا عزیزو. څوک چې د الله دا نوم وایي، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، نو د ده به هر یو کس قدر کوي. یو سړی دی، یو مجلس ته روان دی، یو ځای ته روان دی، یو فرض که نوکر دی یا کاروباري دی، خپل د کاروبار ځای ته ځي یا د نوکرۍ ځای ته ځي، یا عام سړی جومات ته ځي، چا سره لکه چې کوم ګڼه ګوڼه ځای دی هغې ته ځي، نو دا د یو سل یو پیره یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ووایي او ځان باندې چوپ کړي. هر یو کس به ستا قدر کوي او عزت پرې کوي. نه دا ستاسو چې کوم دی عزت دپاره ستاسو وظیفه شوله. او بله دا چې تقوا اهتمام کوئ چې ستا د الله سره تعلق و دا غوڼ هر څه د الله دي، دا غوڼ مخلوقات الله پیدا کړي، دا به ستا تابعداري. که ستا د الله سره تعلق نه او د الله نه ویرېدې او الله دې خفه کوو، دا غوڼ هر څه د الله دي. نو هر یو څیز که ستا لرونکی دی او که بې سا دی، دا به درنه نفرت کوي. او که د الله سره تعلق و، الله دې خوشحاله ساته، ذکر دې د الله کوو، تلاوت دې ډېر کوو، نوافل دې کول، اخلاق دې برابرو، او دغه شان د خلکو خدمت دې کوو، الله دې خوشحاله و، په دې به الله ډېر خوشحالي. نو بس ته چې کوم دی تا ګټلی ده، نو هر کس به هم بیا ستا سره مینه او محبت کوي.